عزتمند یو اهمه مسله بل ده چې خلک په هغه باندې عمل کول کې لاپرواهي کوي. دا مسائل بیانول دا ضروری دي ډیر. دا فضائل دي د لپاره بیانول شي چې مسائل طرف ته شوق او رغبت او میلان پیدا شي د خلکو. ځکه دا ثوابونه دا فضائل چې په حدیث مبارکو کې بیان شوي دي دا به اعلی مرتب کیږي چې کله ستا یو عمل ټیک شي او د شریعت مطابق شي. عزتمند خلک دا پنسي عموما د گیټونه کته ساتي او دا گیټي په پنسو کې پټه ساتي. او حال دا چې دومره سخت احادیث په دې کې راغلي دي چې کچر یو سړی دا غینه خبر شو او په حقیقت کې ځان ته مؤمن او مسلم وای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی دعوا کوي، نو بیا بس په مونږ کې نه بلکې هر ټیم خپل پنسي بیا اوچته ساتي. حدیث د بخاری شریف کې دی ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، چې د چا دا گیټي په پنسو کې پټي وي دغه گیټي په ورځ د قیامت د جهنم په اور کې وي. او بخاری شریف کې دی چې په خوانی امتونو کې یو سړی هغه بزان پسې دا ازار او دا تهبند راخکو او دا گیټي به پټي وي. خلکو وتوي نو هغه مونږ نشو. قال بين رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. الله تعالی دغه عمل د وجنا پس مکه کې غرق کو او تا قیامت روان دي. رسول الله مبارک فرمایي تک قرآن کې الله د قارون بارک وی چې فخسفنا به وبداره الارض. قارون مونږ غرق کو سره د خزانو د سره د خپل کورا. دغه شانتی په حدیث کې چې دا سړی الله تعالی غرق کو او تا قیامت الله پس مکه کې روان دي. یو کس رااله د نبی علیہ السلام مخ ته منسکو او گیټي پټي وي. نبی علیہ السلام ته وی اذهب فتوضا لال شو او چاردامو کا بیا اگر علی بیا وته اذهب فتوضا بیا لال ش چاردامو کا. یو صحابي ته پوښتنه کوي چې د الله رسوله تاسو دایته دا امر ولې وکړو چې دوباره چاردامو کوي. نبی علیہ السلام ته وی د مسکو گیټي پټي وي. ان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره. کم سړی چې خپل تهبند اوسنۍ زمانہ کې خپل پرتګو دا د گیټونه کته ساتي گیټي پټي الله تعالی د داسې سړي موزه نه قبلایي. بهرحال د دې حدیث نه محدثینو جوابونه کړی دي چې دا خو نبی اسلام د زجر او توبیخ د پاره زورونه د تور کړه چې دې په خپل عمل باندې خبردار شي او د دینه باز راشي رستو راشي. کامل مزدهغه سړی نه کیږي چې د چا گیټي پټي وي. یو حدیث کې راغلی چې درې کسان داسې دي چې په ورځ د قیامت په وسر الله تعالی نه د رحمت کلام کوي نه بو ته په نظر د رحمت ګوري او دای د لپاره درناک عذاب دی. پای کې یو کس هغه دی چې خپل گیټي پټي ساتي. عزتمند صرف مو سره مسله خاص نه ده بلکې هر حال کې ها کچره نازي او گیټي دی پټي شنه معاف ته کودی او گیټي دی پټي شنه بیا معاف ته. د دین علاوه په ژوند کې چې سټه مم روانه پلار باندې کومس کې ولاړې نو دا گیټي دا بخکارا ګوري ساتي. کدا دومره اهم مسله نه وانه په دې معنی د جهنم دا سزا او دا وعید ولې راغله دی بیا. او سو جو چې نبی علیہ السلام او صحابه ټول عمر په دې باندې عمل کړی دی. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خنجر باندې وولې شو او راز شپه د بدن نوینه روانه وي صہیب رومی رضی الله عنه عیادت لراغله او تپوسله اتفاقا چې هغه پاسې د اوتو نه دا گیټي پټي وي. عمر فاروق رضی الله عنه دغه زخمونو په حالت کې غل आवाज ورکړل چې ارفع ثوبک فانه انقى لثوبك واتقى لربك چې دا کپڑے دی اوچته کا دې سره بستا کپړې پاګي بزمکه بنی شراخ کله دا پنسي ارسو او په دې سره رب ګور ډیر خوشحالي. عزتمند هغه خلک چې ځان ته دیندار وي او ځان ته پوه وي نن د هغه پنسي په خو کې راخ کله شي او ډیر خو پکې داسې دي الله دې وته هدایت نصیب کړي
چې هغه په موس کې پنسینو چتای او کوته وای نو دا څه اهم او ضروری مسله خو نه ده نو هغه کسان دي په دې حدیثونو باندې لږ سوچو کی او په دې باندې غورو کی او په دې باندې عمل شروع کی الله تعالی دې موږ په دې باندې رونو د عمل کولو توفیق راکړي مسائل زده کړي د عمل په تور باندې او د عمل په نیت باندې دا غوړ زده کړي او دا ضروری دي او دا خلق ته ورسوي او په دې کې شرم او عار محسوس وي ظاهره خبره چې نبی رسول الله کومه طریقه خو کړی دا نو پای کې زمونږ د لپاره سراسر خیر او برکت ته وري